بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میزاب ټیم طرف نه رفیع الله ملګری میژه دا یوه مخکې ویډیو تو څه کېدای شي کتلي میژ 100 روپۍ منتلي جمع کولې د داسې یتیمونو دپاره چې 13 سال نه کم عمر بچیون وي هغې دپاره میژه سمال بزنس وړیکی کاروبار په کور کښې دننه سیټ کوي. دا بچی انتهایي په سکول کښې قابل ژڼکی دی چې د کیم نن میژ درته مخ کوي. دا یوه خپلې څو خبرې درته وکړي او ټولو نه مخکې خو زه دغې 60 ممبرز ډېره زیاته شکر ادا کوم چې میژ ته خپل صدقې جمع کړلې او میژ دلته استعمال کړلې په روغ ژوند دی دا شی میژ خپلې صدقې استعمالیږي. ډېره شکریه ادا کوو. ویلې چې دا 60 کسونه په دماغ کښې دا خبره اوسېدله چې دا معاشره کښې داسې غربت شته او دا غربت کمولو دپاره میژ ته کوشش کړي. دغه زه ډېره شکریه ادا کوم. میژ چې کوم دا سیسټم راون کړی دی مقصد مو دا دی چې داسې بچی چې مثال 13 سال نه کم وي که چېرې د غربت وي د سره څه وینه او دا لیا شوریږي بیا د غرباتو د لیا په ټایم کښې سړي نه داسې سوچي نه کېږي چې غلطې سړي نه کېږي. غلطې چې کېږي میژ ته معاشره باندې دا ډېره اثر اچوي. دا ویلې چې دا میژ ته لاپرواهي د وجې دا وشي چې داسې کسونه باندې میژ ته نظر نه کړي. انشاءالله میژ په شی ګرځي سپیشل چې اوریجنل مستحق وي هغه باندې د سیسټم میژ اپلای کوي. هغې ته میژ داسې وړیکی کاروبار کوي باقاعده. دا صرف 100 روپۍ میاشت باندې دی نه میژ جمع کړې وې. باقاعده چې څوک خواهشمند حضرات وي میژ سره 100 روپۍ منتلي جمع کولی شي. بار کسونه نه مو دا ریکویسټ دی چې کم از کم 5 درهم چې دی په میاشت ته میژ ته راځي یار دوست نه جمع کوي بیا راځي. میژ ډېرې بالکل په زرینه بلکې نه غواړي او چې دا سیسټم یو غاټ سیسټم ځینې جوړ شي او د ټوله ضلع ته ورسي ټوله ضلع بني ته انشاءالله میژ دا کوشش دی. ډېره مهرباني شکریه. السلام علیکم مینوالو. زه یو ځل بیا نسیم الله نسیم تستم خاطب یم او میژ بیا یغې کاس ته راغلی وي چې د دغې مخکې ته میژ یورې ته دبره ته کړې وې ته راغلی اوس د ریشن سامان مو ته راوړلی و خو بیا میژ د ټیم ولې په خپله کښې دا سوچ وکړه د سمال بزنس په باره کښې رفیع الله خان په توسته مخکې سو پوسټین هغه د سمال بزنس په باره کښې کړي وي ځکه چې دا مشیمون چې دي دا د کوم مستقبل دی او میژ ته یو غټ نقل هغه پیش کوي چې وړیکی ژڼکی په مثال د شنې لاشتی دی چې کیم طرف ته ګوره کوي بیا هغې طرف ته روانه شي او دا وړیکي بچون دي که دا د میژ ته چې د دغې خلکې عزت نه وکړه خدمت مو یې نه وکړه او د ده چې کوم مرادینه دي هغه مو یې نه کړل پیره بیا دا کاس د الټا طرف ته روان شي. نو میژ د دغې دپاره راوتلي چې دا وړیکي کسون دي چې دا هغه نن د ورځې نه میژ د دغې خلکې مدد نه وکړي آیا دا خلک د غلطو طرفدار نه روانېږي. نو میژ تاسو ته ریکویسټ کوي چې د روشئ د میژ سره د داسې خلکې مدد تر سره وکړئ ځکه چې دا خلک چې اوس نه نشي صحیح دا غریب وي دا چې اوس نه دی په سول باندې ریږدی شي ځکه چې د دغه زړه خو غواړي که نه چې غټ غټ مرادینه یې وي تشی وي ډېرې کیسې به زړه غواړي خو د ده پیره کېږي نه چې د ده پیره کېږي نه بیا و ده نه د غلطې طرف ته قدم وخوسته شي او چې کله د ده دپاره یو کاروبار شروع شي بیا د ده سوچ تشی شي غونډې د کاروبار طرف ته شي او د کور د سوتلې طرف ته شي ځکه چې په ده پسې وړیکې وړکي دي دا د کور وټه اسرادو په مقام باندې اوس د کور دا یې اسرادو ځکه چې پلور یې هغه تاسو ته میژ مخکې شایلی و چې په کاټ باندې پروت دی یوه بوډۍ مور یې دو اوس دا یې دغې پیره کور د ګرځولې پورې الله پاک یو دا یې تاسو ګرځوي یعنې ګرځولې خو الله دی خو چې کیم یې اوس مشر په موقع دی دا یې دی او چې د دغې اوس میژ تاسو داسې خلکو نور غوي تاسو یې میژ ته په کمنټ کې شایلی شئ کمنټ ورته کوي چې څوک داسې نور کسون وي یعنی انشاءالله میژو هر کلی ته درېمي هر کور ته ودرېمي خو چې په 13 سال نه کم وي 15 سال نه کم وي او د کور نور مشر بندګون یې نه وي د کور د ګرځولو سلسله صرف د سره وي لکه څرنګه د دغې بچي سره چې ځکه چې دی د 5م طالب علم غه دی او د ده نه میژ څو پوښتنې هغه کوي چې یعنې دی د کور د ګرځولو پوره دی نور څه چارې کړي دي ځکه چې په د منځ کې لاکډاون غه روغی. السلام علیکم احسان بھائی. وعلیکم السلام. احسان بھائی تو خو مخکې میژ سره شن وړی و تو په هغې ټایم کښې چا سره ډیپټي کړله آیا تا ډیپټي اوس کې که نه کې زه مخکې دلته یوه واړې ورسره وه واړی مو خرڅوه جوس مو خرڅوه برا استري تېر شه برا سیزنې تېر شه اکاس لوړه بیا میژ رفیع الله خان عبارت تو تر لږلی و چې ته د دغې بچي معلومات وکړه آیا د ده تو دپاره ډیپټي وکتله نه یې وکتله ته دغسې ګرځې که ډیپټي د اوس فلحال شته او څومره روپۍ درز درکوي نه په موقع باندې څو ورځې هغه ته ورغلل دوی ور وستلی وه دا موبایل یې دې کون ته او هغه پوره دا سیسټم صحیح کړی دا سیسټم یې صحیح کوو دا سیسټم خو 2 ورځې شي چې ته میژ شروع کړی دی څرنګه تو څه سټارټ وخستی که یا د سټارټ نه دی وخستی الحمدلله 300-200 روپۍ ریټ جوړېږي روپۍ د چېرته ایښي دي که څرنګه کیسه ده نه بله ورځ چې غرمه ټایم ورغلو بیا ماسې 300 وی پاکه مو چې کومه سار وامو نه ایښ کوه چې کومې ګاټ واونه ډېر به پرې روړل اچھا په هونه د پلور ته چې مینوالو تاسو د خبره ورودله دا وی چې 100 روپۍ چې مو وګټلې یعنې تاسو ته خو مخکې میژ وي چې د پلور په کاټ باندې پروت دی
ډارې کې هغه ته د خپل دویي سیستم راون کړی دی ځکه چې مخکې مو ته ویلي وي چې دای وایي چې زه چې روشه یو اسرا مې نشته دی زه خالي کور ګرځولی شم د پلور دویي ایسه سیستم د مو سره نشته دی او نن الحمدلله د توسې په مدد سره د پهله سټارټ د توري پینا د خپل بوډا پلور د دویي سټارټ یې په وخت دی او زه د تسلم غوي ځکه چې د بیاغه د خپل چې کوم مرادینه دی هغه نه دی وخزون ته وخستی پهله سټارټ د پلور د دویي نه وخستو نو مینولې ځکه زه ته ویایم چې د داسې خلک مدد میشتو ست په چار دا چې داسې خلک مدد وکي نو ان شاء الله چې کیم د میژ نور مخشه مینول دی هغه او توغره فیولا پیرا ډیټیل وغه شایو ته شایل هغه دی او تاسو د میژ په دغه کې په سلسله ریپای مونږ د خمه مدد مو وکي صحیح شو. علیکم السلام.